قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. سورة القصص آيات نمبر 3. کافران ته به د قیامت پر ورځ باندې الله جل جلاله आवाज وکړي چې هغه کوم چې تاسو شریکان ګڼل هغه څه شو، او د دوی دپاره به د هر یو جماعت نه د هر یو امت نه یو ګواه پیغمبر راوچت کړی شي، او هغه ګواه به دې ګواهیو کې چې د مشرکانو دوی ته به ویلی شي چې تاسو خپل دلیل پیش کړئ په شرک باندې، تاسو چې د الله سره کوم شریکان جوړول هغې باره کې تاسو سره څه دلیل و؟ دوی به جواب ورکړي. جواب نه مخکې به دوی ته دا پته ولګي په دغه موقع باندې چې حق دغه حکم چې الله ویلی او د الله پیغمبرانو موږ ته ویلی هغه حق و، موږ په باطله باندې وو. دوی چې د دنیا کې په کوم ګمان باندې زندگی تېروله چې موږ له پلان کې دا کار کوي او پلان کې به دا کار کوي، هغه ټول به د دوی نه د قیامت په ورځ باندې ورک شي، هېڅ یو څیز به یې په کار رانه شي، هېڅ د دوی یو شرک یا دوی چې څوک شریک جوړ کړلی هغه به د دوی د قیامت په ورځ باندې په کار رانه شي. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَكُمْ رَزْمَانِ چی آواز اکڑے شی دویتا فَيَقُولُ پس ابوی دویتا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کم زیدی زما هغه شریکان چې تاسو ګمان کو. ونزعنا من كل أمة شهيدا راو بباسو من ده هر یو امت نگوا فقلنا پس ابویو منگا هاتو برهانکم خپل دلیل پیش کئی فعلمو پس دی کافرانو توپتو لگی ان الحق لله چه حق دا اللہ دا طرفو وضل عنهم ركب شد دوین ما هغه کانو یفترون چې دوی د ځانه جوړول کوم شرک چې جوړ کړو هغه به رک شي. قارون قصه ذکر کی دا د موسی علیہ السلام د قوم نو تاسو په پیژنې ده کنه لیدلو دا د موسی علیہ السلام د ترځه او بنی اسرائیل کې د
اول کې مسلمانو مو بلکې وایي چې د تورات حافظ و تورات د یادو او د تورات علم ورسره هم دا حسد داسې کافر شی دی چې د دې حسد راواغست چې دلته مشري موسی کوي او د هغه ورور چې دی هغه د هغه وزیر دی هارون حالانکه مال ما سره ډېر دی طاقت زما ډېر دی شان شوکت زما ډېر دی دا مشري ماله پکار ده دا حسد سره د کمر دنګې ګورې چې کله په زړه کې دا خبر راغی چې دا بل ولې مخه وړي مخه خو زما ده حالانکه عزت ذلت د چا په لاس کې ده مونږ وی دا الله پاک اختیار دی وربک یخلق ما یشاء و یختار د پیغمبر د پرځانه څوک خوخي هغه خوخي لکه څنګه چې پیدا کول د الله اختیار دی د مخلوق په کې اختیار نه چلیږي دغه شانې چاله عزت ورکول د الله اختیار دی د مخلوق په دې کې څه وس نه چلیږي د دې حسد راوغست لاړ موسی علیه السلام پسې چې دا مشري خو ماله پکار ده او ته دا پیغمبر دې مشري نه دا خو الله ورکی چې چاله خوښ شي کته له راکړه چې ته به زموږ مشري خو اوس حالا نه تعالی نه راکړي زه پیغمبر هارون علیه السلام پیغمبر دی ته د پیغمبر په مقابله کې څنګه ده او چتوالی دا وکړه دلایل ورته پیش کړو خو د تسلی به ونشو د حسد اور چې په زړه کې ولګي هغه به په دلایل نه کته کیږي ته یو سړی به پوه کړ ډېرې پوه کړه چې داسې نه پکار داسې لیکن د په زړه کې د حسد اور بل شي د هغې د دلیل سره کار نشته دی مطمئن نشو واپس راغی او بیا یې ظلم شروع کو په دې بني اسرائیلو باندې به ظلم کوه خپل د مال په وجه باندې مال ډېر زیات چې الله د مثال په مالدارو خلکو کې پیش کړی دی چې د مال د زیاتوالي مثال پیش کړي نو په هغې کې د قارون نوم اخلي هم بالاخر دا چې دی مرتد شو ډېر تکبر به کوه ډېر ظلم به کوه مال یې دومره زیات و څوک مو چې دته خزانه میلاو شوې وه خو د ده د مال او د ده د خزانو چابیانې په دې آیت کې راځي اوس ذکر کوي چې دومره ډېرې وي چې یو مضبوط جماعت باندې هغه درنې وي درنې دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د مثال په طور دا جومات د سرو زرو ډکي او دې ته تاله لګېدلې چابي به یې څومره کومه خاص چابي به چابي خو جوړې دی دپاره چې د هغې ګرځول جیب کې اچول اساني ده هغه وخت لږ مخکې شو لږ درانه دي د ګوتې عمره دي چې داسې لس جوماتونه خو لس چابیانې شوې که لس چابیانې خو دومره خاص شوې د ده چې چابیانې یو مضبوط جماعت نه شو چتولی دا صرف د خزانو چابیانې وي او دا خبره څوک کوي الله پاک کوي څه دروغو گنجایش پکې ومه نشته څه مبالغه هم نه ده دومره مال الله پاک ورکړی دی د چې کله په بغاوت او په ظلم باندې په زیاتي باندې په مخالفت د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام شروع وکړه نو د قوم ورته هم ښوونه وکړه چې مه کوه داسې زیاتې مه کوه او تکبر مه کوه مال در الله درکړی ته تکبر څه شي کوي
یو څو خونې ورته موسی علیه السلام کړي وي د قوم ورته به دوباره هم وکړي عجیبه خونې ورته کړي دي ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی د قوم د موسی نه فبغى عليهم پس په دوی باندې زیاته شروع کو ظلم یو کو په دوی باندې وآتیناه ما ورکړی وی دلا من الکنوز د خزانونا ما ان مفاتحه داسې چې یقینا داغه چا بیانې لتنو درنی وی بالعصبت په جماعت باندې اول القوه چې مضبوط جماعتو مضبوط جماعت کم سے کم هغه 9 کسان دي عصبه چې 9 کسان یو پیټه په شریک نشي چتولې څو منه به تقریبا الله اکبر او 9 کسان الله پاکو عام کسانم نه مضبوط کسان طاقت والا کسانو هغه چا باندې نشو شته یعنی درنی وي په خو باندې دلته چا سره یو کمره خزانوم نه یو تکبر څه حالي چې دومره پیسې دومره مال دی قوم ته څو خو نکړي ډېر زبردست دي اذ قال له قومه کله چې وید تقوم لا تفرح تکبر مکوا رانه د حسد نه حسد د تکبر نتیجه ده سړی ته ځان غټ ښکاري نو بل غټ نه برداشت کوي ځان ته اوچت ښکاري نو بل اوچت نه برداشت کوي لکه په هلاکت کې د تکبر بنیادی لاس ده تباکی الله پاک هغه کس چې کوم کس تکبر کوي الله اکبر تاسو کمپین کوئ کنه کوئ بارانو د لاسه یا د موسم د خرابۍ د لاسه چې درس پردي دی د خپل ضمیر ملامته کیږي پوهیږئ تاسو بارانو د لاسه موږ خپل د دنیا نور ضرورتونه نه پریږدو که زموږ ډیوټیانې دي که کاروبار دی چې کوم بارانه کې نه کېږي هغه جدا خبره ده او مثال په طور دکانداري ده یا سکول ډیوټي ده باران دی هر څه چې د مونږ ځان رسو هغې ته او زموږ درس په نږدې ځای کې صرف د بارانه د لاسه پاتې شي افسوس دی که نه دی د دې دپاره به مونږ دعوت ورکړو باقاعده خپل په دعوت کې په روزانه په حصه باندې خپل د آخرت دپاره ذخیره جوړول لا تفرح تکبر مکوا تکبر ته منع کوي د دین نه تکبر ته د الله دشمنی ته مخامخ کوي د الله غضب او غصې ته د مخامخ کوي ان الله یقینا الله پاک لا يحب الفرحين من نکي د متکبرانو سره د تکبر د وجه چې خوشاله کیږي کنه چې ما د څه کار یو خو نه ورته دا وکړو چې تکبر مکو الله دې موږ تاسو تکبر نه وساتي ما تاسو ته تکبر بار بار ذکر کوم وجه دا تمام ګناهونه 70% ګناهونه تقریبا دا تکبر د لاسه راوځي الله دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای الله ته د رسیدو لړ د لار عاجزي ده چا کې د مال تکبر چا کې د عہدې تکبر ده چا کې د قومیت تکبر ده چا کې د علم تکبر ده چا کې د عمل تکبر ده
دویم تعالی الله پاک نعمتونه راکړي دي، په دې نعمتونو باندې ځان آخرت وګټه. په دې نعمتونو چې چلو کا الله تعالی مال راکړل دی، الله تعالی صحت راکړل دی، الله تعالی زندگی راکړل ده، ځواني راکړل، طاقت راکړل، قوت راکړل. په دې دا نعمتونه استعمال کا، په دې کې خپل آخرت جوړ کا. اوزار د سره ټول شته، لکه سړی په یو کار باندې پوهېږي که نه، او د هغې اوزار ور سره ټول ای، او چې هغه کار کوم شی چې جوړوي هغه ډېر زیات قیمتي او پوهېږي پې مو اوزار ورسره ومي، نو بیا یې جوړوي که نه جوړوي؟ داسې څوک دی چې هغه جوړولی شي او اوزار ټول شته؟ لکه مثال په طور خلک سونه جوړوي که نه، څه کسان کوشش کوي پخواني حکیمان دا به سونه جوړوي څه شیونه څه وویشي څه چلو سره وکړي، خو د دې کرتب دی، هغه ترکیب دی، چاله ورځي چاله نه ورځي، او دې دپاره آلات هم پکاري، څیزونه هم پکاري. نو چې اوس سړي سره هغه څیزونه پراته دي ټوله چې کومو باندې سونه جوړېږي مثال په طور، او وخت ورسره هم شته، اسباب ټول شته، او د سونې ته ضرورت هم دی، او دې بیا نه جوړوي، نو خلک به ورته خامخا لوی که نه به وایي؟ هلکه دومره څیزونه سره پراته دي، جوړولی شي، چل ډل هم راځي. تعالی الله پاک اسباب راکړي د دنیا د عیش او د مستۍ لپاره نه دي راکړي. هلکه خره والا چې هغه لال بیا موندو په شګو کې شګې ډکولې که نه، لال بیا مونده، ملغلره موتی بیا مونده، چې د هغې قیمت حکومت سره نه و، داسې قیمتي څیز بیا مونده. نو هغه ته څه پته وه د دې څه قیمت دی، خو ښکلی باندې پړقېدونکی شی ورته ښکاره شو چې سوری او پکې مزه پکې واچو، خره ته یې غاړه کې واچو. پوهېږئ که نه؟ مونږ تاسو چې زندگی په عامو دنیا په څیزونو باندې استعمالو، وخت یا مال یا خپل طاقت، د دې مثال هغه دی چې مونږ لالونه خره ته غاړه کې اچو. قیمتي وخت زما په څه شي صرف شو؟ سونه و قیمتي. وابتغي ولټوه فیما په هغه څه کې آتاک الله چې راکړي دي تعالی الله پاک. تعالی الله څه شی راکړی دی؟ مال راکړی دی، صحت راکړی دی، ژوند راکړی دی. څه شی پکې ولټوه؟ الدار الاخرت، کور د آخرت. سړي سره مال دی، ما سره وی ما به د الله په نوم باندې ورکړی و، داسې د دې غریبانو، د دې محتاجانو، د دو مدرسو کې، په جوماتونو کې ښه کارونه، لارې کوڅې به مې پې جوړې کړې وي. مختلف شوق لري چې مال له سره شته، خو خپل آخرت پکې جوړ کړه. هلکه په دې کې مال ستا هغه مال دی، زندگی وخت ستا هغه وخت دی کوم چې ستا د آخرت دپاره ولګېده، ستا هغه مال دی کوم چې د آخرت دپاره ولګېده، کوم چې صدقه زکات د الله په نوم دې ورکړه، کوم باندې چې د دین خدمت وکړو، دین خپل آخرت ته پې جوړ کړه، هغه ستا شو. بقایا خو ته چوکیدار یې، وارثانو له یې ساتې، دا ستا نه دی. وابتغي ولټوه فیما په هغه څه کې آتاک الله چې تعالی الله پاک درکړي دي، الدار الاخرت، کور د آخرت. ولا تنس مهر و نصیبک، حصه خپله من الدنیا، په دنیا کې. هلکه ستا حصه چې کومه په دنیا کې مال دی ځان سره وړي، هغه ځان نه ایره نه کېدل ته ګورې. په دې مال کې، په دې زندګۍ کې ستا د آخرت حصه ده، خپل آخرت پې جوړ کړه. الازا داسې نه چې تا نه خپل هغه حصه دلته ایره شي او ته ترې لاړ شي خوشې. نوی ارمان دی، لولا اخرتني الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. الله پاکه مال لږ ولېږه، ډېر مال مې پرېښی دی چې هغې نه ستا په نوم باندې څه ورکړمه. دقومه ټایم راکړي چې زه هغه ما چې کوم مال پرېښی دی چې هغه څه چل وکړمه، فاصدق، زه به هغه ټول ستا په نوم صدقه کړم، واکن من الصالحین، نیک به شم او بیا به مزې کوم دلته. ای الله یو چانس راکړي. الله پاک وایي بیا چانسونه نشته. دلته مال باندې د منګولې کلکې کړي دي،
₹1 د الله په نوم نه ورکوي او بیا دې دقسې تش لاسونه لاړ شي. څه ښکلې د کمال خبرې کړي که نه د خلکو. وایي چې دنیا ته راځي نو تا ته ځان سره د راوړو اجازت نشته. دنیا ته ځان سره د راوړو چې شي راوړو اجازت نشته، تش به راځي. او چې د دنیا نه ځي نو ځان سره د وړو اجازت نشته، تش به ځي. نو ته کړاو چې شي لګوي. ته دا منډې د معمولي منځ دپاره وهي لږه ځان نه مخکې ولېږه، خپل ځای ته ولېږه، کوم کور ته چې ځي هلته ولېږه خپل آخرت. ولا تنس میر و نصیبک، خپل حصه من الدنیا د دنیا نه. واحسن او خکوا کما احسن الله الیک، لکه څنګه چې الله تا سره ښه کړي. الله دا به بیا یو د آیت ښه. ویوم ینادیهم، په کومه ورځ چې دوی ته آواز وشي. فیقولو، پس وبوی الله این شرکائی، کوم ځای دي زما شریکان. الذین هغه کنتم تزعمون، چې تاسو خیال کوو. ونزعنا، اور او بباسو منگا من کل امت، دا هر یو امتنا شهیدن گوا. فقلنا پسوبویو هاتو برهانکم، راوڑ اخپل دلیل. فعلمو، پس دوی تب پتو لگی. ان الحق للہ، چه حق دا اللہ دا پارا دے. وضل عنہم، اور رک بشید دوینا هاغا سچ دوی جوڑول. یقینا قارون، او دا قوم دا موسینا. فبغى علیہم، پس ظلم یو کو پا دوی باندے. او ما ورکڑی ودتا دا خزانونا ما دمرا. ان مفاتحه، یقینا داغی چابیانے. لتنوء درنیوی بالعصبتی پیو جماعت. اولی القوة مضبوط. اذ قال له، کلچ ودتا قومه، قوم ددا. لا تفرح، تکبر مکوا. ان اللہ، یقینا اللہ پاک. لا يحب الفرحین، من نقید تکبر کا ان کو سرا. ربنا، اے رب زمونگا. ولک الحمد، اور تعالی را تعریف دے. ربنا، اے رب زمونگا. ولک الحمد، او تعالی را تعریف دے. ربنا، اے رب زمونگا. ولک الحمد، او تعالی را تعریف دے. لسم دے اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. چې څنګه وای صحیح دی، په دې کې ټینشن مه کوئ. ترجمه د دې دا اللهم ربنا، اے الله رب زمونږه. ولک الحمد، او تعالی تعریف دی. لک الحمد، تعالی تعریف دی.
کوا پکې وای جو او ور سره وای کوا پکې نه وای جو او پکې مو اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك